چې دا دجال چې کله راکوش شي کنه دا به په ټوله ځمکه باندې ګرځي دجال، خو څلورو جماعتونو ته دجال نشي داخلېدلی. ښه په ټوله ځمکه به دجال وګرځي خو په څلورو جماعتونو ته به دجال نشي داخلېدلی. یو د مدینې منورې مسجد نبوي چې ورته وایي، یو مونځ چې پکې په 50,000 دی، او یو د مکې مکرمې مسجد حرام چې ورته وایي چې یو مونځ پکې په 1 لاک دی، یو هغې ته دجال نشي داخلېدلی. یو مسجد اقصا شام کې چې دی، بیت المقدس چې ورته وایي مسجد اقصا، او یو مسجد طور. دا څلور جماعتونه چې دي دې ته دا دجال منحوس پلید چې دی هغه د څلورو جماعتونو ته نشي داخلېدلی، او نور به دی په ټوله ځمکه کې دا دجال ګرځي او خلق به ګمراه کوي. خلقو ته به وایي رب دیمه رب دیمه، خلقو ته به وایي زه ستا رب یم. خو چې کوم مسلمانان یو کلک ایمان والی هغې به په تندي کې اینی کاف الف پارا، دا به پې لیک، دا به دوی ته ښکاري چې دا کافر دی. او داسې دا کمزوري ممزوري چې ده نو دا به پکې ټول ورسره ګمراه شي، ټول به ګمراه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به د فتنو ذکر کو نو وی غټه فتنه چې ده په فتنو کې هغه د دجال ده. د دې نه پناه غواړئ، د دې نه پناه غواړئ چې الله موږ د ټولو فتنو نه پناه غواړو، خصوصا د فتنې د دجال. ډېر مسلمانان به پکې ګمراه شي او د دنیا نه به بې ایمانه تیر شي. سبحان الذي پاک دی هغه ذات اسرا بعبده چې بوی وستو خپل بنده لیلا من المسجد الحرام، شپه په شپه د مسجد حرام نه بو وستو الی المسجد الاقصى، مسجد اقصا ته بیت المقدس ته بو وست. نو دا سفر په بوراق شوی دی. الذي اغب مسجد اقصا بارکنا حوله چې برکت اخودلې دی مونږه حوله غیر چاپیره د دینه، د دینه غیر چاپیره مونږ ډیر برکت اخود. هغه برکت سره ډیر انبیای کرام د پندي، او بل برکت ادام دی چې الته نهرونه دي، باغونه دي، چینی دي، نو دواړه برکتونه دي. ښه انبیام د پندي ډیره مبارکه ځمکه شوله، او باغات دي پکې او چینی دي پکې، نو دام برکت دی. لنوریه مونږ نبی علیہ السلام بو وستو د څه دپاره چې وښیو دته من آیاتنا د خپلو نښو د قدرتنا، د هغې ورته څه نمونې وښیو. لکه دا څومره لویه نمونه ده، په یوه شپه کې دا دومره لوی سفر کول.